أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. تر اوسه پورې د سورې بقرې درې حصے او په هر حصہ کې درې سلور بابونو هغه بیان شو. په اولنې حصہ کې مسله د توحید او په دویمه حصہ کې مسله د رسالت فی سبیل الله وا. بیا په دریمه حصہ کې جهاد فی سبیل الله او په څلورمه کې انفاق فی سبیل الله په بیانېږي. دا څلورمه حصہ تقسیم دا څلورو بابونو ته. اولنې باب د 261 نمبر آیات پورې په دې کې درې خبرې دي. اولنې دعوت انفاق فی سبیل الله، دویمه خبره اعاده مسأله التوحید لنفي الشفاعت، دوباره و مسله د توحید بیانې د دې لپاره چې په دې کې نفي وشي فشفاعت قهري باندې سره دلایل عقلیو لسنا. درېمه خبره اصحاب الرشد او اصحاب الغی، هغه چې هغه هدایت یافتو هغه چې کم به هدایتو داغي بیان دی پکې. او بیا مثالونه بیانی د پاره د اصحاب الرشد او د پاره د اصحاب الغی. و داود دی حصے هغه دا چې د الله بلار کې خرج وکې. ولی ځکه چې الله فرمایي یا ایها الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرج کوئ تاسو د هغه مال نه چې درکړې دې موږ تاسو ته من قبل ان یاتی یوم، مخکې د هغه ورځې نه چې راشي تاسو ته یو داسې ورځ لا بیع فیه چې نه به باغې کې خرڅول کېږي، ولا خلة او نه به باغې کې دوستي وي، ولا شفاعة نه شفارسو. یو ورځ ده چې ورځ د قیامت ده. د هغه ورځې لپاره ځان لوي سوکې سوګټه سکار وکي. تاسو باندې داسې یو ساعت او یو لمحه یو وخرات لو والده چې نه باغې کې اغستل او خرصول پیدور کی، ولا خلة او نه دوستی پیدور کی، ولا شفاعت او نه شفارسو. اوس پدې کې الله فرمای چې من قبل ایات یوم، او دا روز کومه روز ده؟ وی یوم النزع، اگر روز د ساده وتلو ده چې بس ساده وته خبر اخلاص ده. حدیث کې راځي ممات فقد قام قیامته، څوک چې وفات شو بس باغ باندې قیامت واقع شو. دادا سے روز ده چې نه باغې کې اغستل او خرصول کېږي، نه پای کې دوستی پال لیکيږي. خلصت وی هي المحبت الخالصه حيث ينجيكم من العذاب، اغه محبت خالص ته لیکيږي چې داغه پوج باندې خلق یو بل د عذاب نه بچ کی، د تکلیفونو نه بچ کی. لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله كنت متخذا خليلا، وکو چره ما د ځان د پارا خلیل مقررولې، نو لتخذت ابا بکر خلیلا، نما با مقرر کړو او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلیلو. خلیل یعنی د الله راز به ورته بیان کړو. مطلب د دې حدیث د الله پیغمبر بیان کړی دی لو كنت مبین الاحکام خاصه، وکو چره ما خاص احکامات یو تن ته بیان اورې د شریعت، نو لبینت الاحکام ابا بکر، نما بس صرف او صرف احکامات او بکر ته بیان ول بل چاته نه. ولیکن ما دا سن دې کړي سچرات نازل شوی دی هغه می خلق ته بیان کړی دی. ولا شفاعه
او نشته دی په نبوي پکې شفارس حالانکه قیامت کې خو شفارس تا نو شفارس په دوه قسمه باندې دی یو شفاعت اذن دی او دویم شفاعت قهری دی د په زور باندې بشو څوک د چا شفارس نشي کولی والکافرون هم الظالمون کافران هم دي ظالمان ودعوو تعلیلیه دی نمانه دا صدا چې لا شفاعت للکافر نشته د شفارس د پاره د کافرانو زکه چې اذل کافرو ظالم و شفاعت والظالم لا شفاعت له زکه چې کافر ظالم دی او د ظالم د پاره شفارس نشته د مطلب دا دی چې پدې کې دا و چې دینو دا د پاره د حسر دی او دا هم پکې اضافي دی نمانه دا چې کافران دي مکمل ظالمان کافران دي مکمل ظالمان الله لا اله الا هو و د دې آیات د مخ کې سره ربط مخ کې وی انفقو و خلقو خرج کوي تاسو نو سوال پیدا د چا د پاره خرج ولې خرج څه چللې وی خرج کوي تاسو نو په دې آیات کې لنشر هذه المساله د پاره د بیانولو د دې مسلې په دې کې د الله توحید دی کنه نو د الله د توحید د پاره مالونه خرج کوا دیم ربط هغه داسې دی مکه آیات کې والکافرون هم الظالمون کافران دي ظالمان زکه ظالمان چې لانهم انکروا من هذه المساله زکه چې هغه انکار کړو د الله لا اله الا هو نا د مسلې د توحید نه انکار کړو وز دا یو آیات دے مشہور دے پا آیات الکرسی باندے یہ دا آیات الکرسی وائی او دا قرآن پا آیاتونو کے دا ټولنا اعظم آیات چی دے نو اغا آیات الکرسی دے عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وچے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سألا دا اللہ پیغمبر تا پوسو کو چے ایو آیت اعظم فی کتاب اللہ سو اعلا دا اللہ پیغمبر نہ تپوسو شو چې کم یو آیات دے پا کتاب دا اللہ کی چی اغا اعظم دے وقالا قلتو آیت الکرسی وی دا اللہ پیغمبر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپوسو کو چی وہ عبداللہ را تو آیا دا اللہ پا کتاب کے دا ٹولنا اعظم کتاب کمیو دے اعظم آیات کمیو دے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما ہوئی چی دا اللہ پیغمبر اخو آیت الکرسی دا سا مطلب وی کلا کلا با استاد د خپل شاگرد نام تپوس کی بطور اختبار امتحان استاد تپوس کولیش و شاگرد دا پلانی آیات پا کم غرض باندې دے دا دی آیات سا مطلب دے نچی کلا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جواب اکو کنا نو دا اللہ پیغمبر والا دعا اختلا وی سیورتے لیحنک العلم ابل منظرہ وی مبارک دیشی دا دمرخ کل علم ابل منظر تا تالا دے دا علم مبارک اللہ در لئے پہ علم کی ترقی در کا اللہ در علم اگا مبارک یو پیرے اج اجتماع کافلت المصر و کافلت العراق سفر باندې روانو مسلمانان یو اگا کافلت مصر و نبلا کافرہ اگا چی کم دینو دے عراق وا دی پہ یوزے باندې دشپے پڑاو راگے دا کافلے والا زان لپات کے دل دے عراق والا زان لپات کے دل نیو طرف تا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بل طرف تا اگر جی کم دین ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پخواب خلقو ٹکونک دل او وسم خلق ٹکونک دی نو پخواب ہے چه ٹک دو اگر زمانے کے نا اگر با دا قرآن دا آیاتونو ٹکو یا با دا احکام شریعو ٹکونبو او زمانگا او زمانگا دا مشران پا زمانے کے جے کم ٹکونو نا اگر با داو چې دومره وګدې پانی او داسې میوې نه دا بسې دغه د میوو دغه د دیوانو دا چې کم نن د شادوګانو د بیزوګانو کیسې وي او د خاپیرکانو کیسې به هم ټول دروغ وو دوه شپې او درې شپو په میاشتو باندې به یو کیسه هغه به کېدله نو دوه قافلې وي یوم دا بلوم دا شپه ده عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی وا غلام پاسا دے خلقو نا تپوسو کا امتحان دے کنا مقابلہ دے کنا وی قوم سل وسأل عن آل الکافلہ وی پاسا دے کافلی والنا تپوسو کا نو دے خبر تپوس کا چی ایو آیت ارجا فی القرآن
قرآن کې دا کم یو آیات دی چې پاغه کې تم ساتل کېږي. نو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د ډلې نه هغه خپل ملګرو ته لاړ شي جواب ولا ورکه غلام ته وي عجیب جواب ورکا. نو هغه ولا غلام ته وي چې تور ته وي چې لا تقنطوا من رحمت الله. دا یو آیات دی کنه چې ارجا دا پدې کې تمامه ساتل شي. هغه دا چې د الله د رحمت نه امید کېږي ما. بیا بل تاسو شو عمر رضی الله تعالی عنہ پاسا غلام تاسو کا د خلقنا چې ايو آیات اجمع فی القرآن قرآن پایاتونو کې د ټول جامع آیات کم یو دی. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ خپل غلام ته جواب ورکا ورته وایا چې لا تکنا ان الله یامرکم بالعدل والاحسان. هغه دا یو آیات دی چې الله امر کوي تاسو ته بالعدل والاحسان په انصاف سره په احسان کولو سره. جواب ورته ټیک ملاو. درېمه پیره باندې عمر رضی الله تعالی خپل غلام ته پاسا تاسو کا سور تو ایو آیات اعظم فی القرآن. د قرآن پایاتونو کې د ټول نه اعظم آیات کم یو دی. ابن مسعود رضی الله تعالی خپل غلام ته پاسا جواب ورکا چې آیت الکرسی پټولو کې جامع آیات قرآن پایاتونو کې هغه آیت الکرسی ده. عمر رضی الله تعالی عنہ ټینګ نشو خپل پاسې دو وی الله افیکم ابا مسعود وی قسم په الله چې پتاس کې ابن مسعود دی. دا د ارچا کار نه دی وی چې د دې سوالونو جوابونو کې او چې د سوال جواب کړي دا ابا مسعود دی وشته درکې هغه او بالکل ستا خبر رښتیا ده. نو عمر رضی الله تعالی عنہ بیا یو عجیب صفت ولا کړي دا په حق کې سی ویلي دي. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل وکنیفن مولی علم ٹوکرے دا برتن دے لوخی دے یا چکم دینو بوجے دا چٹک شوی دے علم ندا. دا خود علم بوجے دا پوشی اللہ والا دیل وی علم ورکڑا بوری دام لرکے صرف دا لرکے بس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ابا مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک فرمائل وکنیفن مولی علم تیلے دا بوچے دا چی دا علمنا دکشوے دا. وسو دے آیات کے واللس صفات تے واللس دا اللہ نمون دی سپاغے کے ظاہری نمون دی نو سپاغے کے مزمر نمون دی ضمیر کی یعنی حمسین کلمات د دې آیاتو 50 کلمې دي و10 جمل او لسپکه جملې دي او دا ټول چې کوم د الله په توحید باندې دلیل له او دې آیات ته سیداتو ایل قرآن دې آیات ته د قرآن سردار وای. بعض عالمان ویلي دي چې دې آیات کې یو لفظ دی چې هغه د الله په اسماء الحسنا کې هغه دی چې هغه ته اعظم نوم وای او شي اعظم دی اسم اعظم چورته ویل کی. یو بل اورا دا یو آیات چې حدیث کې دا الله پیغمبر فرمایي چا چې پزان باندې ماخامي کې ولوستو او چوپې کو یا په سحر کې ولوستو چوپې کو د دې آیات لوستنه چې چا د شپې وکړه نو ټول شپه به داغه پر محافظین حفاظت پکې دروازه ولوستو نو ټول ورځ با محافظین د پاره حفاظت کې الا ما قدر له هغه تکلیف په ترسیږي چې کوم ول الله پاک آسه کړي مقرر کړي. آیات کې الله سے فرمایي الله لا اله الا هو الله نشته لایق د عبادت مگر هغه ذات ته الحي القيوم هغه همیشه ژوند دی هغه القيوم انتظام کون کې ذات ته چلون کې ذات ته الحي القيوم وس القيوم دا په وزن د فعول نازل پر د مبالغه دی نو معنی دا د هو القائم بتدبیر ما خلق الله قائم ذات ته په تدبیر الله چلون کې ذات ته په چلولو ما خلق اچ الله پیدا کړی دی. قیوم هو المدبر لكل شيء قیوم چاته وي هغه ذات وی چې هغه نظام چلون کې د پاردار یو شي هغه ذات چې هغه نظام چلولو والے هر ټیمه دانه چې کنه وسه چلی بیا نه چلولې نه هر ټیمه چلولې شي د هر یو شي نظام چلولې شي. واسال حي القيوم کې رد وشو
د بعض مشرکانو په عقیده باندې چې مشرکانو کې څه خلک داسې چې هغه د غوثانو قائل دي، نو څه پکې داسې چې هغه د قطبانو قائل دي، نو څه پکې داسې چې هغه د نجباو قائل دي، او څه پکې داسې چې هغه د ابدالانو قائل دي. قرآن وی کنا ستا نجیب ستا قطب ستا غوث هغه به ضرورت د آرام ورته راځي، شتا نشتا دا ځان خبره ده، حکم بالفرد و محالی ضرورت ورته د آرام دی. الله وی الحی القیوم، الله هغه ذات دی چې نظام چلو ژوندې ذات دی، نظام چلولو والا دی. او دا څومره روایتونه چې دي چې په هغې کې د قطبانو د غوثانو ذکر دی، وی دا ټول ضعیف او منقطع روایتونه دي، ټول ضعیف او منقطع روایتونه دي. ها الحی القیوم ژوندې ذات دی، نظام لره چلونکی ذات دی. لا تاخذو سنا نراضی پاغ باندې پریشانی، نراضی لا تاخذو سنا نارے اغلرا پرکالے، ولا نوم ان خوب. پیدری اشیاء دی چې عام طور باندې استعمالیږي، یو پاغې کې سینه دی، دویم پاغې کې نغاسه دی، او دریم پاغې کې نوم دی. سینه څه ته وایي؟ د خوب هغه اثر ته وایي مالا اثر علی العین، چې اثر د هغې په سترګو باندې وي. نغاسه هغې ته مالا اثر علی الدماغ، په مغزو باندې اثر وي. ګوره بعضې خوب داسې چې سترګې وي خو لیکن مغزو اوده وي، بعضې داسې چې مغزو وي خو لیکن سترګې اوده وي. او نوم هغه وی کنه چې پای کوم سترګې اوده دي او مغزو اوده دي. الله سوي لا تاخذو سنا نراضی پاغ باندې پرکاله، یعنی نه په د سترګو اثر، نه داغه په مغزو باندې اثر د خوب، ولا نوم او نه پاغ باندې د دواړو اثر. لا تاخذو سنه ولا نوم، ولا نوم او نراضی پاغ باندې خوب. له ما فی السماوات و ما فی الارض، داغه لپاره ما فی السماوات هر آس دې چې بر اسمانو کې دی، و ما فی الارض او هر آس دې چې دی پزما کې. څه مطلب دی د آیات؟ د آیات مطلب دا دی چې ان الله متصرف لكل شیء، الله متصرف دی پاره او شی باندې، نو پرم نو لاندېم اپ میند دې کې سدين پای باندې الله اختیار مند دی. لا تاخذ له ملک السماوات والارض، دغه الله پارا ما فی السماوات هر آس دې په اسمانو کې دی، و ما فی الارض او هر آس چې په ما کې دی. من ذا الذی سوک دې هغه سوک، من ذا الذی سوک دې هغه ذات، سوک دې هغه قدرت والا، کم یشفع عنده چې شفارس کې په زور باندې عنده پنځ د الله، الا باذن مگر په کوم دا غسرا. دا سوچتا نه نه نشتا. لا یشفع عنده الا باذن، معنی دا شفارس نشي کوله پنځ د الله الا باذن مگر په اجازه د الله. الله اجازه کی نو بیا به شفارس کی، او شفارس با مومن مسلمان کې د پاره د مسلمان ګناهګار چې شرک نه کړي. یعلم ما بین ایدین، پوی دی الله پاک آج او مکه دین او ما خلفهم، او آج دی رست دین. الله هغه ذات دی چې په مخکې پرستو پار سبانه پویا، وې دا الله په مقابله کې نور څه شي چې هم په خپل موجوده باندې پوی دی، بیا ورته دالته نه د دې نه خپل پته نه لګي. لکه اوس مونږ کې چاته پته چې بار څه چل کی. الله هغه ذات دی چې هغه تا بارو دنه د ارس علم دی، بارو دنه زما ستا په اعتبار سره د الله په اعتبار سره بارو دنه نشته، ارس دی الله ته دنه په علم کې. لا تاخذو سنتون، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. ویږي الله پاک پاس باندې ما بين ايديهم اجو مکه دینا وما خلفهم او اجو ورست دینا، ولا يحيطون بشيء من علمه، احاطه نشي کوله پس شي سره من علمه د علم داغنا د معلومات داغنه، الا بما شاء مگر اجو غواړي الله پاک. دا الله د علم نه هیڅوک هیڅ شی هم نشي اخیستلی. چې الله غواړي نبی له علم ورکړي، الله غواړي چې یو بل شي ته پوهه ورکړي، سمجھ ولا ورکړي. نو ولا یحیطون احاطه نه دی کړی بشیء پس شي سره من علمه ای بمعلوماته د معلوماتو د الله نه، الا بما شاء مگر آنچ غواړي الله پاک. وسع کرسیه کلاو دا علم د الله، کلاو دی وسع کرسیه کلاو د علم د الله. دې معنا کرسی په معنا د کرسی سره چې شي
نبیا دا لفظ د متشابهات نه دی نو مراد ته نه کم دی نو سره چې متشابهات نشي نو بس نؤمنو بظاهره ولا نعلم بکیفیته مونږ ته د ظاهر معلوم نه چې کرسی ته وي او کیفیت الله ته نه معلوم نو وسع کرسیو کلاو دا کرسی د الله کما کرسی عرش ته مراد دی کما باندې چې الله مستوی دی هغه ته مراد ده دویمه وسع کرسیو د کرسی نه مراد علم د الله نو وسع علمه ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای وسع د کلاو د علم د الله حسن بصری معنی کړی دا وسع کرسیو وسع عرشو عرش د الله کلاو دی او شاول الله رحم الله معنی کړی دا د کرسی نه مراد حکومت ته نو وسع حکومته کلاو دی حکومت د الله علم ډیر وسیع او حکومت ډیر وسیع دی وسع کرسیو السماوات والارض رسیدل دی علم د الله کلاو دی علم د الله معلومات د الله حکومت د الله اسمان نوز مکتا ولا یعوده حفظهما نستړی کېږي الله پاک پساتلو د دې دواړو باندې نه د اسمان پیدا حفاظت باندې الله ستړي نه د ځمکې په حفاظت باندې الله ستړي ولا یعوده حفظهما نستړی کوي الله پساتنا د دې دواړو باندې او هو العلی العظیم دغه الله چې دین اوچتو صفاتونو والد لوی ذات ته د الله صفات هغه سدي اوچت صفاتونه عظیم لوی ذات لا اکراه فی الدین نشته دې زور لګول نشته دې زور ورکول پمنلو د دین کې الله لا اکراه فی الدین دې آیات مخکې سره ربط مخکې مسله د توحید بیان کړل نو وسوای چې قاتلو للجهاد والدفاع لا للاکراه جنگ بکې جهاد بکې او دفاع بکې او جبر په پچا غره نه کې زیاته او ظلم بچا باندې باندې کې دویم انسانم بالدین انسان ته انسان وای خو هغه وخت چې کله په دغه دینداری او چې دینداری پکې نو کنه د دې مثال خو بیا په شان د مارو د لړم دی مارو لړم به وجنه پرې دی بینه وس لا اکراه فی الدین لا اکراه خبر دی په معنی د انشاء سره د معنی دا سيو کچ لا تکریو احدن فی الدین جبر دینه کې او تن پتا سکے په دین کې جبر نشته اوس تاسو وایي چې په دین کې جبر نشته دی نو حالان کې احادیث مبارکاو کې خرازی چې څوک چې کمنو مرګو کې نو قران کې الله چې وی وایي زنا کړه دا نو پګټو باندې واله کو شادي شود دی او کو چره شادي شود نه کوړې ول ورکه دا په دین کې جبر نشه نه جواب یو په دین کې جبر دی یو د پاره د دین جبر دی دواړو کې فرق دی د دین د پاره جبر دا نشته دی څه مطلب یعنی ابتدا کې یو سړی دی چې ایمان اعلان نه دی راوړی نو ته هغه باندې په زور باندې ایمان نشراولې چې په زور باندې به ایمان قبل په تور باندې ایمان قبول کا دا نشي ویل ورته ویل ترغیب ورته بیانول شي فضیلت ورته بیانول شي ها په تخپو په تخایف باندې مجبوره کول شي او په سپېړه باندې پاغه ته ایمان راوړې نشي اګه یو سړی د سپېړې ایمان نوړي نو پته نه لګي چې دا د یری ایمان دی او کنه دا د خوشي ایمان دی الله ته د خوخي ایمان قبول لده یری ایمان نه د ایمان په قبلولو کې جبر نشته دی چې ایمان وروړو د مسلمان دی مؤمن دی ول په حالت ایمان کې د دنه غلطي کېدله ورکه سپېړه ورکه گزار غلا کولا لاس نه کټکا زنا کولا ਸੰسار کا دروغ وی اتیا کولې ولا ورکا چې دروغ بیا نه وای نور داسه سزاګانې دي چې دین او شریعت هغه بیان کړی دي ذکر کړی دي الله فرمای لا اکراه فی الدین نشته دې زور لګول په دین کې لا اکراه پمانه الدین پمانه د عقیده سره لا اکراه فی العقیده نشته دې جبر په قبل ولو د عقیده کې نشته دې جبر لګول زور لګول پس باندې عقیده کې یادا سے وای کنا چلے ستینو ما تدینو بالظاهر بدون شهادت القلب نه دې دین آغا چې هغه په زور باندې ښکار شي دین خو هغه دې چې د ځړنو منل شي نو لا اکراه فی الدین
نشته ده جبر لګول په دین کې زور لګول نشته ده په دین کې قد تبین الرشد یقینا خامخا کار شوی دا هغه سملار من الغی د گمراهینا سملار ظاهر دا او گمراهی اغم ظاهر دا الحلال بین والحرام بین وبینهما مشتبهات حلال واضح دي چې قران بیان کړی دي حرام واضح دي چې قران بیان کړی دي او په میاند دي کې مشتبهات دي قران سوای کد تبینا یقینا خامخا خو کار شي ډیر کار شي دي الرشد من الغی سملار دلاري گمراهینا فمن یکفر بالطاغوت پس اچا چې کفر کو په طاغوت سره کفر کو په طاغوت سره معنا انکار کو د بندګۍ د غیر الله نه داسې مانو کا فمن یکفر پس اچا چې انکار کو بالطاغوت په طاغوت سره او طاغوت څه توای طاغوت الشیطان طاغوت شیطان توای نه چا د شیطان د بندګۍ نه انکار کو بل معنا طاغوت چا توای وی السلام الذي يدخل فيه شیطان وی هغه بت توای چې شیطان پکې ورننه وتی څوک ولا سور کې نه شیطان आवाज کې قبول او کو څوک ولا سور نه کې نو شیطان ول आवाज ورکې نه قبول وی هغه شیطان ته طاغوت وای بل طاغوت چاته وای وی نفس شیطان انسیان کان او جنیا شیطان د کوم نه الله طاغوت وای وا هغه په پیریانو کې یا په انسانانو کې وی بل معنا د طاغوت چاته وای وی الحاکم هغه بادشاہ ته مشر توای کنا چې هغه د شریعت نه هټ گئی ومن لم يحكم بما انزل الله سوک چې بما انزل الله باندې فیصله نه کی هغه طاغوت ته كل فیصل وفیصلة خالف القرآن والسنة فهو طاغي هر هغه کس چې هغه فیصله د قرآن او د سنت خلاف کې نه هغه طاغي دی او طاغون کاهن ته وی شیطان ته وی وکلو راس الضلاله هر د گمراهه جړتا سر ته طاغوت وای او دې کې یو سوال پیدا شو چې تاسو استاد دومره سخت لاړلې د انبیاء علیهم السلام د قبرم بندگی شوی ده خلکو د نبیانو د قبر هم تعظیم کړي دي نو د نبی د قبر تعظیم کول دام طاغوت کې راځي نو جواب د نبی د قبر چې عبادت شوی دی د نبی د قبر چې څه شوی دی خیال ساتل شوی تعظیم شوی دی دا سه تعظیم چې کم تعظیم د الله پکارو نو دا خو نبی د خلکو ته نو ویل شیطان ورته ویلو نو د نبی د قبر تعظیم کول دا د شیطان امر دی نو شیطان چې څو خبره منین هغه طاغی دی هغه څوک ته طاغی دی او عمل د طاغوت دی الله فرمای وی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله او ایمان نوړي په الله باندې فقط استمسک بالعروة الوثقى یقینا دو منګولو لګول پاره سه مضبوطه باندې لن فسام لا چنشته داګه پر بیا لیدل شلیدل چې چا د طاغوت نه انکار وکړ بندګي او قرآن باندې ایمان او ساتو په دین باندې ایمان او ساتو دیو کلکم رسه اونې ولا لن فسام لها داګه پر شلیدل او بیا لیدل نشته دي والله سميع عليم الله چې دنا غوریدن کې او پوهه دی الله ولي الذين امنوا الله دوست دی د مؤمنانو الله دوست او معاون دی الذين امنوا دای کسانو چې ایمان راوړل دي یخرجوا من الظلمات الى النور رباسي دلراد تیارونا الى النور رڼاګانو چې څوک په الله باندې ایمان ساتي نو کار د الله مشندینی هغه د چې یخرجوا من الظلمات الى النور رباسي دلراد تیارونا الى النور رڼاګانو ته طالب دې آیات کو ګورته ظلمات جمع ده د ظلمتون او نور واحد ده نور یو ذکر کړل دي ظلمات ګڼ ذکر کړي دا ولي ګڼ رڼاګانې ولې نه ذکر کړي جواب ګورا ظلمات امانه د کفر سره د شرک سره راځي نو تیارې د مسلمان د ایمان په مخالفت کې ډېری دي تیارې ډېری دي مسلمان د ایمان نه اړي په اړې طریقې سره اړي نو لارې مختلفې دي د مسلمانانو د مسلمانانو د اړلو لارې ډېری دي او د اسلام د مسلمانانو چې کومه لار ده هغه یو ده د دین اسلام چې کومه لار ده هغه یو ده وس دغه نور نس کم یو نور مراد ده نور فطری ته نه مراد ده نور ایمانی ته نه مراد ده لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
کل مولود یولد علی فطره، هر ماشوم چې پیدا کیږي نو په ایمان سره پیدا کیږي. فابواه یحودانه او ینصرانه او یمجسانه، مور او پلار داغه کو يهوديان يهودي ته نه جوړ، کو عیسایان عیسائی ته نه جوړ، کو هندوان نو اغه نه هندو جوړ کی. ها یخرجو من الظلمات، روباسی دلرا د تیارونا ال النور، رڼاګانو ته. سوکه روباسی الله خپل ولیان خپل دوستان روباسی د تیارونه رڼاګانو ته روباسی، یعنی يدعون من النور الى الظلمات. او د دې په مقابله کې شیطانان خلق رڼاګان نه راکاږي نو تیارو ته، او چې د قران نه روباسی نو پډم توبانه سر کی په غلطه باندې سر کی. نو الله فرمای یخرجو من الظلمات، چروباسی دلرا من الظلمات تیارون الى النور رڼاګان ته. والذین کفروا، او کسان چې کافران دي، اولیاءهم الطاغوت، چې دوستان داغه دي شیطانان. یخرجون من النور الى الظلمات، روباسی دلرا من النور رڼاګان الى الظلمات تیارو ته. اولئک اصحاب النار، دا کسان خواندان د اوروال دي، هم فیها خالدون، او دی با په دې اور کې همیشه همیشه وي. الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربي. ودې آیات مخکې سره راغلی، مخکې ویلا اکراه فی الدین والتوحید، په جبر نشته دی په منلو د دین کې، په منلو د توحید کې. ها مناظره کول شي، مناظره کوه، مباحثه وکړه، افهام او تفهیم دې کینا، کافر دی ور سره کینا، پوهه کا، نه پوهیږي نو بیا یې پوهه کا، بیا نه پوهیږي نو بیا یې پوهه کا. اوس په دې آیات کې یو واقع طرف ته اشاره ده. نمرود دا د ابراهیم علیه السلام د زمانه بادشاہ چې قمه کړو، خپل نوم نمروز وو، عربیان لګي د ازال په دال باندې بدلی نو نمرود وو، وسورته خلق نمرود وای دال. او د پلار نوم کوسو، او د کوس د پلار نوم سامو، د سام د پلار نوم نوح علیه السلام. یعنی دا د نوح علیه السلام کړوسه کېدو. د دو حکومتو پټول ازمکه باندې، لکه چې څنګه د بهت نصر حکومت پټوله علاقه باندې پټول ازمکه باندې، د دو د دارالخلافه نوم هغه بابل خارو، او د ربوبیت دعوه کړی و، د نمرود د ربوبیت دعوه کړی و. او دا د بادشاہانو عادتي وکانه یعبد الناس، خلق په لګیاو نو د بندگی به کوله، په خپل بندگی باندې سکړو، خلق یې مجبور کړو چې زما عبادت وکړي. او د ولې داسوي دبوي وانا احيي الموتى، زچیم نمړه ژوندۍ هغه چې کم نه سکو مړه کومه مړه هغه ژوندۍ کومه. او خپل دیم کول د لپاره دا چې وکانه دهريا د دهريو، والاسه انه لم يكن دهريا. صحیح خبره ده چې دهري نو، بلکې دې هم د الله د خالقیت قائل وو، لیکن په خلکو باندې د الله ربوبیت هغه ملتبس کړو، ګډوډ کړو، نو ځان ته چې کم نه رب وي. د سره د ابراهیم علیه السلام مناظره وشوله. ابراهیم علیه السلام حق سرګندو، د په باطل باندې بحث کو، نو ور سره شروع وکړه. نو ورته وی دما الله هغه ذات ته چې وحی او امید، هغه ژوند کول امړه کول کوي، دا کار خو نظام کول شي. یو دو کسان ولګي جیل ته دوه کوار شي پلانې کې دی راوله رای وستو، چې پاره کې کم رها کول په کارو ناغه اوجو، او چې کم وجل په کارو ناغه آزاد کو، ورته هوندا نظام کو. تو ډېر وی کما کاله ابراهیم علیه السلام ورته ټیک تو خو نه پوهیږي په دلایلو، بل دلیل وره اذا الله غزات یاتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب. اذا الله د مشرق ننور راخیږي په مغرب باندې پری باسي، ته مړانه شه په مغرب راخیږي او په مشرق باندې پری باسا. فبهت الذي كفر حقا بکاره کیا کافر، بالکل خاموش پاتش بہت ستوی، یعنی په خله کې ولا ګټ ورنه نباسلا، خاموش کو. و دی ولې خاموش شو؟ سوال پیدا کی چې دی ولې خاموش شو؟ د بداسې ویلو کنه چې د مشرق نه ځنور راخیږم او په مغرب پرې باسم، ستا الله دې د مغرب نه راخیږي؟ نه جواب. دا یو د دې وجه نه د نه دی ویلې چې دې پوهېدو چې زه نه وم او د انور و. په هغې مجلس کې د ده نه مشران کسان ناستو، او چېرې ده وی چې دا د انور زه راخیږم، یې مشرانو به راته وی چې هلکه ته نه وې نو د انور چا راخیږم، په دې وجه باندې خاموش شو. دویمه ده چې بس الله پاک دې خاموش. اوس کو چېرې دی ګویا شوی نو الله به بیا د انور د مغرب نه راخیجو،
قیامت د وخت لا باقی او د وخت نو مخکې قیامت راته او د وخت نو مخکې یو کار نه کیږي نو ځکه خاموش الله فرمای علم تر الی الذی ایتن ګوره طرف دای کستا حاج ابراهیم چې جګړه کولا ابراهیم علیه السلام زرافی ربی مبارک رب دا کی پدې خبره باندې چې ان آتا الله الملک دا ځکه باسو مباس کولا چې الله ورته بادشاہي ورکړو حکومت ورکړو اذا قال ابراهيم او کې چې ابراهيم عليه السلام په مناظره کې د نمرود دی ربي الذي يميت رب زما الله ذات چې هغه مړ کول او ژوند کول کی نو قال او نمرود انا احيي واميت چې ما نو مړ کول ژوند کول او مړ کول کوم قال ابراهيم او ابراهيم عليه السلام فان الله ياتي بالشمس یقینا الله چې اراتل کوي دنور بش یقینا الله چې د نارات دلکې به شمس پنور سره من المشرق د مشرق نه فات بها من المغرب ته روخه جواد ته پیرات له لوکا د مغرب د طرف نه ته دې نه پر واته طرف نه روخه جواد نو فبو هد الذي كفر پس خاموش پاتې غلي پاتې ایران شو کافر والله لا يهدي القوم الظالمين الله هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته او کلذي مر على قريه ودتي دین د اصحاب الرشد یو دوه مواقع بیانې واقع سوا دلیل انفسی په خپل ځان باندې غور او فکر وکا څوک روانو نو واقع داوا چې حضرت حضر علیه السلام دیم قول داده چې عزیر بن شرحیه علیه السلام په لار تیرې دو چې وې کتونو دا کلی پای لار کې یو کلیو آباد چې پای باندې سیلاب راغلو یا په خپل مرګ باندې خلک مړ شو ولیکن نسل باقی نو پاتې شوی نو خلق مړو او مقبرو کې او د کلی آبادی لنګېدلې وا غورځېدلې وا او شوي را پریوتی وا نو د عزیر علیه السلام سوچ پیدا شو نبیو د بنی اسرائیل او قبل عیسی علیه السلام وکانه حافظا للتورات د عیسی علیه السلام نه مخکې دا واقع ده د تورات حافظ د دا په ذهن کې رااله چې دا کلی روان د دې د خلق مړو دا به الله پاک ژوندې کی نه پدې کې شک نه چې ګره الله یې نشي ژوندې کولی کیفیت کې خبر او چې الله به دا څنګه را ژوندې کی دا اصحاب الرشد نو الله پاک په دې کلی کې په د باندې مرګ راوس په امات الله 100 عام سل کال دی وفات وس الله د دې حفاظت کړي باران ورېدلې دی نور خطرې دی نور پریوته دی ګرمي راغله دا سړی راغله دا سل کال دی اخر الله له حفاظت او چې کله سل کال بعد الله راپورته کوي تاسو ته نو کو څومره وخت تیر کړی په دې وی لبست یومن او باز یو یا چې کوم خلک وای مړی پویږي مړی اوري په پویدل نو حضرت عزیر علیه السلام ویل چې ما سل کال تیر کړی اگر ته پته نه لګیدل نو ګوره قران واقع بیان الله سوي او کلذي اي نه ګوري ته هغه چاته مر علا کریاتن چې تیرې دو په کلی باندې ویا خاویتن علی اوروشیا او و اکلی نسکور شوی علی اوروشیا پای چې تنو خپل باندې قالان اوه حضرت عزیر علیه السلام ان یہ هذ الله د کم زینا سرنګ ژوند کوي با الله پاک دی لرا بعد موتها پس د مرګ دینا الله به دا کله څنګه د مرګ نرستو دا وج کمنین راپورته کی و دا کله کم یو کلو نیو کول پای کې دا چې دا کریه فلسطین دا د فلسطین کلو دویم کول پکې دا کریه التي خرجوا عنه وهم الوف ودا هغه کلو چې بنی اسرائیل دا غینه وتل وهم الوف حذر الموت وزرګونو باندې او هغه کمنین د مرګ د لاسه تلو الله دا کله باندې کمنین حضرت عزیر علیه السلام تیرو نفامات الله مئات عام پس مړ اوساتو الله پاک دل رسل کالا فاماته الله مړ اوساتو الله پاک مئات عام سل کالا ثم باسو بیا ژوندې کو دلرا چې راپورته کو سل کالا پس کالا کم لبتا ویل الله پاک څومره درنګ تیر کړی تا کالا لبت یومن او بعد یوم وې دو ما درنګ تیر کړی یو ورځ یا سباز ایسه درودي دا ولې چې یو ورځ بدیله حسرا چې پاسه د خپل حالت دی او کته نو ګډ وډو دا خو د غنټې د 2 غنټو خوب نه دی خوب می ډیر کړل او شي او دا یومن او بعد یوم ولې وې چې دې سم لاستو نو چې کمنو سحر ټیم کې ملاسو او چې را پاسه نو داسې خړه غوندې راغلو مازیګرنې ټیم وې دروازه صحیح سمانه پورا خوب می نه دی کړ صحیح خوب می کړل الله سوي قال او الله پاک بل لبتا مئات عام بلکې درنګ تیر کړي تاسل کالا فانظر الى طعامک
وګوره دې خوراک دستا تا او شراب کا اوس کاک دستا تا لم يتسنى چې نه دي خراب شوی داغه سره د زادرا او د سفر سامان ور سره خر باندې کمنو ځان له خوراک د پاره انذر او ور سره شودا غستو په غستو پوه نو پم داس یو شی ته چې ورځ ورځ په تیر شي نه خرابيږي او دې په انذر هم دوره د ټینګ نه ده نو دا دواړه کمنو سل کال پر الله پاک بالکل محفوظ ساتلو خراب شوی نو ساتلو کې څوک دی الله دی خراب کړی نو بلا الله ورته وانظر الى الحمار وانظر الى حمارك وګورا د خرته دی وګوره کنه الله وی خرته دی وګوره استاد اخر دا پورته کېدل چې دی دا زما په توحید باندې دلیل دی څنګه چلو شو چې خرته وکړه نو خر وونه خدای اخر په ځای باندې خورې پرتی وي نو کته الله حکم کوي خره راځون دی کېږي نو اول نه کمنن هغه خور راجمه کېدلې چې کم هغه د اډو کې خورې وي راجمه شو نه اډو کې ته نه جوړ شو نه بیا د اډو کو ډانچه جوړه شو اډو کې راجمه کېدل ډانچه جوړه شو بیا د کمنن د غوخه اخور راجمه شو نه غوخه ته نه جوړه شو ناغه په خر باندې واچول شو بیا د هغه نه پس کمنن سرمن هغه خور راجمه شو سرمن ته نه جوړه شو د خر نه چا پیر شو خپل خر خپل عادت کو د خر عادت څه دی لته واله اوازونه وکړل لکه کمنن ټوپونه مو پونه وال کنه نه الله سوي وانظر الى حمارك وګورا الى حمارك طرف د خر دستا تا ولنجعلك آیه دې پارا چې وګرځم تعالی عبرت للناس د پاره د خلکو لوی نشانی آیا لوی نشانی للناس د پاره د خلکو وانظر الى العظام وګورا کنه الى العظام اډو کړه دې خرتا کیفان انشدوا چې څنګه را غونډوم اغه لرا ثم نکسو علما بیا څنګه چوم پاغي باندې غوخه خرته ګورا اډو کې څنګه راجم شو خوخه څنګه راجم شولا بیا دې کم نه سرمنه څنګه راجم شولا نو حضرت عزیر علیہ السلام ورته قتل نو فلما تبین له اثر کلا چې خخ کار شو دتا کیفیت د مړو د ژوند کېدو خبره پدې کې وکنه چې الله په کم کیفیت باندې مړي ژوند کې نو فلما تبین له اثر کلا چې خجوخ تکار شولا ا کیفیت د ژوند کېدو د مړو چاته حضرت عزیر علیہ السلام ته نو قال او عزیر علیہ السلام عالمو زخپو یا پدې خبره چې ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله چې دې هغه پاره یو شی باندې قادر دی وایذ قال ابراهیم ربي ارنی کیف تحیی الموتى ود دې نه بل واقع ده د اصحاب الرشد ابراهیم علیه السلام هغه هم د کیفیت مبارک تاسو کو یا الله ته د امر څنګه ژوند کې الله ورته اولم تؤمن ولستا یقین نشته چې د امر ژوند کول الله یقین مشته پدې چې ته مړ ژوند کولې شي الله کیفیت راتوغه چې زړه مې مطمئن شي په کیفیت کې مې خبره ده ویخه نو الله ورته دی او سلور مرغو په باره کې حکم کوي دا راټینګي کا او دغه سلور مرغو کې حکم سو اشاره دې طرف ته وا پوښي لشبه اعمال انسان چې د هغه اشتباه د انسانانو سره وا کتدویر رؤوس د سر په تاولو کې لکه تاوس ته وګورا لکه بانګي ته وګورا لکه کارغه ته وګورا پوښه لکه کمتر ته وګورا نخره پکې شته کنه دیم لکه د انسانانو په شان سر اړی راړي نو انسان هم چې کم نه سر اړی راړي کله په مننو کې کله په نه منلو کې نو کله د خپل ځان د حسن په ښکارا کولو کې نو د دې سلور حکم ورته کو چې دا راټینګ کا ابراهيم عليه السلام دا سلور مرغه راټینګ کړل نو باغې کې کم نه تاوسو کارغو بانګیو او کمتروا نو چې راټینګ کړو کنه اوس په دې کې اشاره ستا چې جاهدو وترک الزینا و مسلمان جهاد کو حسن مسن پرېدا دا کم نه کله تا شونډه سره کړي کله دې مخ باندې کم نه هغه رنگونه منګونه ته پولیس په دې نشتای پرېدا ځان به الله کې خيسته کې و وترک الزینا مثل تاوس و زینت پرېدا لکه تاوس په شانته تاوس پتا لیدلی هغه چې کم نه ډیر زیات کله کله خپل حسن ښکار کی هغه د خپل حسن نخري کی ودر کلاو کی نو ډیر په انداز باندې هغه غړیږي لکه د باد جنکو پوهه داغم عادت دی چې کم نه وزیر خپل کلاو کی غړیږي را غړي ځانار چاته مګړه وخه بلا وترك الحرص مثل العراب و هرس پرګه دا هرس کېګه ما چې د کارغه په شان دی کم نه کله د خلکو دغه نه د لوغو د وینځل د زینا کله د شوړه تختولی نو کله د بنیاد صابون تختولی نو کله د عام صابون نه تختولی نو کله د چرګ بچی تخته نو کله د مرغو بچان چې کم نه الو مکو دا کار هرس مکو په خپل حساب باندې صبر کوا پوښي
د ځان نه کارغوي مه جوړوه. بیا یې وترک شهوه کا شهوت الدیک، دا خواهشات دې پرېږده، ځان یې د وچې بانګې دې جوړ کړی دی، ټیم را ټیم دې نشته او بس چې په ډیران باندې ګرځې ته ورپسې ورمنډې کې. یوترک زینه، زینت دې پرېږده، دا دغه شهوت دې پرېږده لکه په شان د شهوت د بانګي چې په لاره د نه څوک تللی نه شي او چې ځینې د خپونې والې تر سره پورې چې کندې نه ویتلې. نو بیا یې وترک الغفله که غفلت الحمامه، وی غفلت پرېږده لکه په شان د کنترې د غفلت، کمتره کې غفلت هغه سیوا وي. ځان کې غفلت ما، ځان کې تازهوالی پیدا کا، ځان کې جوانمردي پیدا کا. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله نه چا تپوس وکړو، وی تا دا علم چې دا دومره لوی علم کړی دا تا څنګه کړی دی؟ هغه ما په ځان کې یو څو خوبې پیدا کړې وي. یو په هغې کې دا چې الحرص فی العلم من العراف، حرص مې په ځان کې پیدا کړو د کارغه والے حرص، هر یو عالم نه هره مسله مې د زده کولو کوشش کړی دی. دویم والتملک من الکلب، د سپینه مې کوم دین لکه ترنګي زده کړې وه، هر یو پویه ته مې لکه ترنګي کړې ده، خدمت مې وله کړی دی، نو ځان مې ترې علم حاصل کړی دی. والتحمل من الجمل، او د اوخ هغه چې کوم دین د اوخ هغه تحمل بردباري د هغې مې چې کوم دین د اوخ نه چل زده کړی دی. کو استاد به را باندې هر څومره پیټې راچو، هر څومره درون بوج بو ما به برداشت کو، د څه دپاره؟ د علم د حصول لپاره. نو قرآن سوای وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، هغه وخت کې چې وی ابراهیم علیه السلام ای زما ربا وښیه ماته کیف تحیی الموتى، چې څرنګه ژوند کې تو مړو لره. قال اولم تؤمن، ویل الله پاک وی ته یقین نه کې، ستا یقین نشته چې زه مړی ژوندي کولی شم؟ ابراهیم علیه السلام ورته قال بلا، ولې نه الله یقین مې دی په دې خبره چې ته مړی ژوندي کولی شم. نو چې مړی ژوندي کولی شم یقین دې شته، نو بیا ولې سوال کې ولکن لیطمئن قلبی، سوال مې د دې دپاره وکړو چې مطمئن شي مضبوط شي زړه زما، الله په پریکټیکل نظر یې وګورم چې زړه له مې تسلي راشي. نو الله وی قال فخذ اربعة من الطير، ویل الله پاک ونیسه څلور د مارغان نه، فصرهن الیک قطعهن، امام بخاری رحم الله معنی کړی دا قطعهن پرې کا هغې لره مرغې راوله بلدې که چې وی پېژنې چې دا او دا او دا مرغې ده، ټیک شو، کوی بینه ځان خبر کا، بیا د هغې نه پس قطعهن پرې که ته هغې لره او پرې که او بیا د هغې نه پس ثم جعل علی کل جبل، بیا کېږده په هر یو غر باندې منهن د هغې نه جزءا ټکړو لره، په هر غر باندې د هغې نه چې کوم دی نو خیمه کېږده، پوه شئ، د کارغه د دغه مس کا او کېږده چې کېږدې نو ثم دعوهن، بیا आवाज وکړه هغې ته الیکا هغې مرغو ته، आवाज وله ورکړه، کارغه له आवाज ورکړه او کمترې له आवाज ورکړه، دا شان چې کوم دی نو دعوت له आवाज ورکړه، بانګي له आवाज ورکړه، د هغې هغه اجزا به راځي به، هډوکې به د هډوکې سره یو ځای کېږي، غوښه به د غوښې سره یو ځای کېږي، وزرې او بڼې به د وزرو بڼو سره مرغۍ به ترنه جوړه شي. ثم جعل علی کل جبل منهن جزءا، بیا مقرر کا په هر یو غر باندې هغې نه جزءا ټوکړې، ثم دعوهن یأتینک سعیا، بیا آواز ورکړه هغې ته نو راتلل به کتاب په منډه باندې. واعلم پوه شه ان الله عزیز حکیم، یقینا خامخا د الله پاک غالب او حکمتونو والا. تر دې پورې اولنی بابو د څلورمې برخې د څلورمې حصې، اوس مثل الذین ينفقون سره دویم باب دی او نیمه ګنټې نه سوا پاتې خو ټوټې به زه کوو چې دا مرکب فاس شوې ده نو هغې سره به کښېنو او دعا به ورته وکړو، مېلمانه به راغلي نو هغې سره به میلاو شو، دعا به وکړو اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا الله یا اله العالمین، دا کومه مشر چې وفات شوې ده د دې محلې یا الله پاکه هغې ته هغه جهان آسان کړي، یا الله انسان د عاجز دی کمزوری دی، یا الله هغې نه کمې کوتاهی شوي یا الله پاکه د هغې ورته معافي وکړي. یا الله یا اله العالمین، دا چې کوم پسماندګان دي د هغې له د صبر جمیل توفیق نصیب کړي. یا الله د هغې لپاره چې کوم نعم البدل تا مقرر کړی تا ته علم دی بدلی ول په دې دنیا او په آخرت دواړو کې ورساو ته ورکړي. یا الله یا اله العالمین، په دې موجودو کې چې چا په نارینو او په زنانو کې مشران وفات شوي دي یا الله پاکه هغې ته بخښنه وکړي، هغه جهان ورته ښایسته کړي. یا الله یا اله العالمین، زموږ په دې لوستنه کې کوم زموږ په مشرانو کې موږ سره څوک په دې درس کې ناست دی او که ناست نه دي، هغې قرآن درس اورېدلی دی که نه دی اورېدلی، یا الله پاک په ثوابونو کې هغې موږ سره شریک کړي، د
د دې محلې دي د نورو محلو دي او چې د مسلمانانو د کلی د علاقې دي یا الله پاک مسلمانان دي یا الله موږ سره په دې ثوابونو کې شریک کړي یا الله چې نور څوک بیماران دي تا ته علم دی الله هغه له شفای کامله عاجله نصیب کړي په دې مشرانو کې څوک دي د خو بیماران څوک د سر دي څوک د نور وجودونو دي الله پاکه څوک د خو د غاړې د وجود د غاړې بیماران شفای کامله عاجله ورته نصیب کړي یا الله کو څوک قرضداري د غیبي خزانو نه د قرض ختمېدو تنظیم وکړي د چا الله پاک پر رزق کې تنګي دا وسعت ولا ورکړي الله پاک چا نور سم مسلې دي تا ته علم دی الله پاک مسائل ولا ختم کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد وعلى اله وصحبه اجمعین